السلام علیکم عزتمن په سوشل میډیا باندې یارانه کول په پټه واده د کور نه تښتېدل دوی خلکو اخرنی انجام یې څنګه وي چې یوه د غم نه ډکه واقعه یو څو ورځې مخکې شوې ده چې خبر شي او مکمل نه زموږ دا ویډیو د ساعت تر اخره پورې ګورئ د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه کوم تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما داسې زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي عزتمن تاسو به داسې خبرونه به مخکې به مو اورېدلي وي چې سوشل میډیا نه خبره مینې ته رسېدلې وي بیا خلک او جینۍ خپلو کې واده کړی وي دې کې ډېر خبرونه د بارمرکي د پخو ښځو هم وي پاکستاني خلکانو سره یې ودونه کړي وي په سوشل میډیا باندې یو خبر ډېر زیات وایرل شوی ده چې خلک او جینۍ په سوشل میډیا باندې سانات جوړه شوې وه یارانه جوړه شوه هغې نه پس بیا دواړه خلک او جینۍ خپلو کې په موبایل باندې خبرې کولې اخر جینۍ فیصله وکړه چې د کور نه خلک سره وتښتي کله چې جینۍ د کور نه خلک سره وتښتېده د کورنۍ نه یې په پټه په عدالت کې واده وکړو یوې هفتې پورې دواړه خلک او جینۍ خپلو کې په هوټل کې پاتې شول خلک ورته ویلو چې زه به تا بیا خپل کور ته بوځم جینۍ سره یې دا واده کړې وه خو جینۍ سره بیا چې جینۍ بیا زړه خوشحاله شو د هغې نه بعد ورسره بیا دا راغله او هوټل کې ورسره تش شپې وکړې دې خلک کور په کراچۍ کې و یوه هفته بعد دا خلک د دې جینۍ نه بیا وتښتېدو جینۍ یې بیا په هوټل کې هغه شانتې یوازې پرېښودله دا جینۍ چې د اسلام آباد ښار سره تعلق لري وایي چې د واده په نوم سره ډېره غټه دوکه وشوه هر څه مې وبیلل خاوند د تښتېدو نه پس جینۍ تحریر ته تللې ده او د خاوند خلاف یې راپورټ کړی دی کې ویلي دي چې د واده نه پس ما ته خپل خاوند سره ته ویل چې زه به تا زر خپل کور ته بوځم جینۍ وایي چې په دې اثر باندې ما خپلې ټولې پیسې ولګولې کمې پیسې چې ما د خپل کور نه ځان سره راتښتولې وي اوس خو خاوند معنه وتښتېدو ښځه وایي چې زه به د دغه خلک په خلاف په عدالت کې هم کیس جمع کوم اوسه پورې د دغه خلک تر اوسه پورې څه پته نه ده لګېدلې دا باندې د فراډ واقعه نه ده ډېر داسې واقعې شوي دي جینکونه یې خپل مطلبونه پوره کړي دي په ځای باندې پوښي دي اکثر وایي چې کله په خپلو کورونو کې موبایل استعمالوئ خپلو اولادونو او په لورانو او په خویندو میندو باندې نظر ساتئ خپل لورانو او په زامنو باندې ډېر نظر ساتئ کله چې موبایلونه د پیغلو جینکو لاس ته ورشي غلط استعمال شي چې د مور او پلار پوزه غوسه شي د هغوی عزت سره لوبې وشي خلک اوس ورک شوي دي او څه پته یې نه ده لګېدلې وایي چې زه به د خلاف هر قسمه کاروایی کوم الله تعالی دې موږ او تاسو ټول مسلمانان داسې حالات نه وساتي بې شرمۍ نه وساتي تاسو ویډیو د سره لایک کړئ او همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي